نن ورځ زما باضابطه طور زما او د مشر د دواړو باضابطه طور د الیکشن د کمپین آغاز دی د کاغذونو د درخواست نه پس او دا نن زموږ لومړنۍ ورځ ده چې موږ ګرځو او په خپلو یونین کونسلو کې د دفترو افتتاحګانې کوو. نو الله دې دا ورځ ما پسې او ما تاسو پسې او تاسو ما پسې بختور وکړي. عزتمندو، زه به دلته څه ووایم، هر امیدوار اس چې وي مضبوطي د موږي په زور، نو دا خو زما موږی دی. خو موږ هر ځای ته لاړ شو، خو زما پہچان محمد ناړی ده، دا زما کلی دی. او انشاءالله ما ته چې مخامخ څونه زما وروڼه زما مشران ناست دي، نو موږ په دې تېرو څلورو پنځو کالو کې یو بل سره دونه خوارۍ د رابطې فعالي هغه ټول هر څه ټیک کړي دي چې انشاءالله دا صدر صاحب ته زه بار بار وایم، زما د حلقې د مشر د حلقې ګټه به انشاءالله خدای راکوي، د ټاپ رزلټ به محمد ناړی وي. زما وروڼو، په هر یونین کونسل کې هر قسمه خبرې به وي، خو زه بذات خود ستاسو د یونین کونسل ورورولۍ او ټیم ورک ته ډېر خوشحاله. زما عزتمندو، دا چې کومه ورورولي روانه د پښتنو مسله په ټوله په دې کې چې یو بل له مخه وي یو بل له مخه وي. تاسو خپل 15 کاله الحمدلله داسې تېر کړل چې 2015 او د هغې نتایج تاسو ته دا د مخامخ دواړه ناست. زما وروڼو، د دې کلي نه یو بل هم پاڅېدلی دی او دعوه کوي چې زه به پښتنو قومي ملي مشر ته ودرېږم او هغه نه به الیکشن ګټم. زما الیکشن سره به ګورو، خو دا به لوز کو لوز چې د مشر خبره ده، نو دقې سړي له به م اول په دې خپل کلي کې ملا ماتو، بیا به ورله بات او خپلې زړې اربې استعمالوي، په پاټیانو او په روټو باندې خلک راغونډوي، خو اوس یې هغه کالتوس هم پوچ روان دي. اوس هر سړی په خپل کور کې برابر دی، روټۍ خپله خوري، هر پښتون د غیرت او د حیا ژوند تېروي او همدقسې تمه کوي د بل نم چې د حیا او د غیرت ژوند دې تېروي. زما وروڼو، خو زه بار خلکو ته پرچار کوم، نو په دې کلي کې تاسو هر کس د ولی باغ هم د الف نه واله یې پورې هر کس پیژنې او د دې نور هم د الف نه واله یې پورې هر کس پیژنې چې هغه د خپل کور د مشرۍ نه نو هغه به بیا زموږ د قام مشري وکړي. او که څوک د 2013 خبرې کوي، نو زما مینډیټ ما نه په زور اخیستلی شوی دی. زه کمپین ته نه یم پرېښې، دا اوس چې کوم موږ عمل کوو او دا یو میاشت به یې کوو، زه یې دې ته نه یم پرېښې، زما ملګري دې ته نه دي پرېښې، نو ووټ به ما څنګه اخیست. او چې زه په میدان یم، ما الحمدلله 15 کاله طور د زما پارټۍ داسې تېر کړی دی چې نن هم 15 کاله پس هم خلک مثالونه د عوامي نشنل پارټۍ د حکومت ورکوي. او دا دورم چې ایم پی ای زموږ نه و، ایم ایل ای زموږ نه و، حکومت زموږ نه و، خو الحمدلله زموږ دا ټیم ورک داسې و چې دا تېر 15 کالم ایم ایل ای د خپل کار راوالي، ایم پی ای د خپل کار راوالي، حکومت د خپل کار راوالي، او موږ به د دې 15 کالو د 15 کالو خپل کار راوالو، مقابله د راسره وکړي چې چا کار ډېر کړی دی. زما وروڼو، موږ چې دا څونه خوارۍ کوو، دا د دې وخت لپاره کوو. دا کوم وخت چې په موږ را روان دی 25 جولای د الیکشن ورځ، خو څوک درته دا وایي چې عوامي نیشنل پارټۍ پښتنو له څه کړي دي، نو زما وروڼو پکار دی چې تاسو ورته 6 ګنټې نه 6 ورځې هم نه چې 6 میاشتې لیکچر ورکړي چې عوامي نیشنل پارټۍ پښتنو له څه نه دي. دا د یو ورځ خبره نه ده، دا د 2 ورځو خبره نه ده، دا د باچا خان بابا تحریک د سن 1910 نه شروع کې او تر 2018 پورې
د دې دوران خدای خدمتګارۍ تحریک عوامي نېشنل پارټۍ چې پښتنو له کم خدمت کړی دی تاریخ کې به دې قوم کې داسې کس نه راغلی چې هغه دی زما وروڼو ټول تاسو چې څونه ما سره ناست دي هر سړی به ګوره خپلې خبرې ختمو دی وخت خپل ایجنډې به ختمو خپل موقفونه به ختمو زمونږ یوه خبره ده زمونږ یوه ایجنډه ده او زمونږ یو کار دی تر د 15 جولای پورې هغه لاټین له ووټ غوښتل دي کوڅه په کوڅه ګرځېدل دي او لاټین کامیابول دي زمونږ بله یو ایجنډ هم نشته او وروڼو پښتون سړی هغی چې په داسې وخت کې راپاسي او خپل کور سره په پښتو ودرېږي دا زمونږ کور دی دا اسفندیار خان یا عمل نه دی ولاړ دا تاسو ټول په خپله ولاړ یې ځکه چې کو هغې یا زه ممبر یم نو مزې ستاسو وي کار ستاسو وي کردار ستاسو وي برانچونو والا د رایاد کی دا ټول ملګري دا تیر د 2008 نه والی تر د 2013 پورې دور رایاد خو چې اختیار د بل شي نو کاکس دلته هم چېرته ناست دي خو اختیار تاسو ته نه میلاویږي بیا هم خلک تاسو ته کیني تاسو نه کار غواړي تاسو نه تاړه تحصیل غواړي وروڼو بانګونه شروع کېږي زه خپله خبره راغونډوم خو راځئ چې یو عهد وکړو کوو تیار یو مکمل تیار یو راځئ چې عهد وکړو ما سره نه ځان سره چې موږ څونه چې هم ناست یو د بابا په سوچ مین د عوامي نېشنل پارټۍ ورکران به تر د 15 جولای پورې خپل کور پرېږدو سار به وځو ماسخوتنه پورې به انشاءالله په یو یو کور ګرځو او لاټین دپاره به خواري راځئ چې واده وکړو چې موږ به خپل هر وس پورې چې کم د هر سړي وس دی د وس نه زیات څوک تمه نشي کولی جاني مالي هر قسمه تعاون کوو چې پارټۍ له دې برې راوړو راځئ چې عهد وکړو یو بل سره چې موږ به یو بل سره ورورولي کوو دا میاشتې ونیمه به موږ یو بل نه مخکې روان یو انشاءالله د یو بل نه به زیات کار کوو او کوشش به کوو چې لاټین وکړو تیار یو انشاءالله ستاسو دا جذبې چې زه ینم زه اوس د شیخو نه رالم دا مې دویم پروګرام دی تر د شپې 11 بجو پورې زما پروګرامونه دي خو زه ستاسو جذبه چې ینم خلک چې جلسه راوغواړي نو بیا ورله نوم ورکړي دا نه خلک راشي وي میټینګ دی ما تش تنظیم راغوښتی دی او الحمدلله زما د کلي ټول ذمهوار خلک دلته ماته موجود وروڼو هر کس د خپلې خوارۍ د خپلې حصې ذمهواري سرته ورسوئ مشران په خپل ځای کشران په خپل ځای کمې کمیټۍ چې دي دا دفتر دا چې کم نن موږ افتتاح وکړه دا ستاسو سنټر دی ټول ملګري دلته راغونډېږي او دلته نه خورېږي او بیا ماسخوتن بیا راغونډېږي او یو بل سره رپورټ کوي چې ما څه وکړل او تاسو وکړل چې دلته زموږ روزانه رابطه او زما وروڼو د الیکشن ورځ ډېره لازمي ورځ ده ټولو کې لازمي ورځ د الیکشن ورځ ده زما چې کوم ذمهوار ملګري ابه د بکسې حفاظت کوي ابه ایجنټي کوي په دې خبرو به ځان نه یرو یا دوکه کوو چې الیکشن کمیشن وی چې فوجیان به بهر هم ولاړي او فوجیان به دننه هم ولاړي نه وروڼو که فوجیان ایو که فوجیان نی زما ذمهوار ملګري به خپلې بکسې ته ناست او د خپلې بکسې حفاظت به کوي دا خو یې تیار فوجیان نه بیا د فوجیانو هغه پلاران هم راولي زما ملګري چې تیاري چې بکسې ته تیار ناست دی د چا پلار هم پکې څه نشي هغه ورځ چې کم زما ذمهوار ملګري دي دا نه چې رانه مې کېنولی دی خورهی مې کېنولی دی د خپل کلي خپلې بکسې ته به د ټولو نه ذمهوار ترین سړی دننه ناست چې هغه خبره هم کولی شي د هغه د سترګو نه د کلي والا حیا هم کوي او هغه هلته نورو سره مقابله هم کوي زما وروڼو ځوانان موږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي دینه کار والی ووټران روکاږئ په هغه ورځ روی ولې پکار دی چې ښه په وخت تاسو ټول خلک خپل اوټونه تاسو ته پته وي چې زما د کور دونه اوټ دی هغه هر سړی د سار راولې هغه ووټ پې پول کړي او خلک واپس کړي د الیکشن دروازې خواري او 15 کاله خواري دا یو برابرتیا لري بلکل سخته ورځ وي په شکال به وي ګرمي به وي خو وروڼو دا یو ورځ
بس زمونږ 15 کاله تقدیر د فیصله کوي. نو انشاءالله موږ به هر قسمه کوشش هر قسمه اربه استعمالو. او ما درته څه ووې ګورې د محمد ناړی یونین کونسل ټول برانچونه به موږ ته ښه واضحه لیډونه ښایې څنګه چې تیرو ایم پی ګانو ایم ان ګانو د خپل کلو نه 5,000 او 6,000 ووټ اخیستی دی چې ما له خو کم از کم تاسو د هغې نه زیات راکړئ که نو دې دپاره به خواري کوئ. زه به هم در سره کوم. صدر صاحب خو وي خو ما ته چې کوم ځای کې زما ضرورت وي ما ته به حکم کوئ. زه به درله راځم. زه به د ټولو حلقه کې ګرځم خپله کې د مشر حلقه کې به هم ګرځم. زه به هم کوم خو چې کوم ځای کې زما ضرورت وي بلکل ما ته به وایې زه به راځم. خورونو دا میاشت یوه نیمه ستاسو د خوارۍ وخت دی. پاسې نن نه پاسې نن چې زه دلته نه وځم کښېنئ یو فیصله وکړئ یو پروګرام جوړ کړئ او نن نه پې شروع شي چې تاسو دا یو میاشت یوه نیمه میاشت تقریبا هر کور ته 3 څلور زره ورسئ. څوک چې څوک پېژنې هلته خواري وکړئ. وروڼو زموږ د عزت د یو بل سره تړلی عزت دی. زه د ټولو مشکور یم. انشاءالله دا یوه نیمه میاشت به زه هم در سره په میدان یم او دا یوه نیمه میاشت تاسو خواري ده. بیا به ښه په ارام کښېنئ انشاءالله چې ګټه هم راکړه بیا به تاسو په ارام کښېنئ او زه یوازې به ستاسو د ټولو خدمت لپاره 15 کاله اجازه درنالم. زه به ځان مخکې بل دفتر ته درسوم. د ټولو وروڼو مشکور یم. دوا به وکړئ نه بس. او څونه ملګري چې راغلي د هغې مشکور یم. تنظیم والا د خپل کار کوي ان وایو والا به خپل کار کوي ښه مضبوط او چې څه قسمه ضرورت موږ نه غواړئ نو هغه به انشاءالله زموږ حاضري په دې شعر درنه اجازه تلم وي څانګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې